جل شانو فرمای واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا او منګولې ولګوي د الله جل شانو په دین باندې مضبوطی منګولې د الله جل شانو په دین باندې ولګوي او بل دین دا مې انتخاب وي د ځان د پاره که تاسو انتخاب کوئ او ایمان راوړئ صرف د اسلام دین انتخاب کړئ او ایمان صرف د الله جل شانه په ذات او په دین باندې راوړل الله جل شانه فرمای ولا تفرقوا کلم چې ایمان راوړو او مسلمانان شو او د الله جل شانه دین او مان ولا تفرقوا خپل منځ کې به ډلې ټپلې اختلافات دامه جوړوي یعنی د الله جل شانه کتاب یو دی تاسو یو جوړ شئ د الله جل شانه اخیری پیغمبر دا یو دی تاسو یو موټه خلق جوړ شئ دغه رنګي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت باندې دا خواري کړی چې دا یو موټه خلق جوړ شي او یو خلق جوړ شي او خپل کې اختلافاتونه کې امدی صاحب سره الله جل شانه بار بار قرآن عظیم الشان کې مسلمانانو ته د اختلافات نه د ډلو ټپلو نه او د جنگونو نه منع فرمایلی دا مسلمانانو ته حکم کړی دی چې تاسو یو خلق جوړ شئ ځکه الله جل شانه بل آیات کریمه کې فرمایي ولا تنازعوا یا مسلمانانو اے رسول الله سلام امته تاسو یو بل سره لانجی جګړې جاخې مکوئ نو تاسو په تفشلو نو کمزوري بشي وتذهب ريحكم او تاسو هغه دبدبه چې د کفر خلاف د کافرانو خلاف هغه به ختم شي نو پته ولګي د قران عظیم الشان د نسنا کوم مسلمانان چې په خپل منځونو کې په فروعي مسائلو پاغي کې یو بل تکافر و یو بل ته مشرک او يهودي وي د دوی دبدبه او رعب د کافرانو خلاف ختميږي او کافران د دوی په خلاف باندې زړور کیږي او چتیږي او بیا په مسلمانانو باندې کافران حمله کوي غوي ته پته ولګي چې یاره مسلمانان په خپلو کې په مسائلو کې چې نه ختی دي یو بل سره جنگونه کوي یو بل څټونه وي یو بل کورونه وراني د یو بل عزت اخلي د یو بل ابرو اخلي نو راځي مونږ تاسو ته موقدا مسلمانان خو د کافرانو په زعم باندې زمونږ استاد دشمنان دي نو مسلمانان به ختم کو یو خانه به تخپل یو مسلمان رور وجنی او بل کافر برا شتاب ملکی نو استاد دبدبو استاد عزت دا به ختم شي د صد وجنه د لانجو جاخو د وجنه بلکې مسلمانانو په من خپل منځ کې لانجی دا دومره یو غلط اثر پیدا کوي او دا دومره بد چیز دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د خپل کور نه د عائشه رضی الله تعالی عنها د حجره او د کور نه مسجد نبوي ته راوته چې ګوري او دو صحابه چې په خپل منځ کې جنگ کې اعلانجه کوي یو بل سره اوازونه اوچت کړي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چپ کړل او د صحابه ته یو فرمایل ورته وای ما ته الله جل شانه د ليله القدر د شپې خودنه کړي وا چې ليله القدر چې دا په وشتمی یا په 15 یا په 30 یا 20 یا په 9 باندې پچون کې تاسو لانجه کول نو الله جل شانه هغه د ليله القدر د شپې معلومواله زمانه ير کو او الله جل شانه هغه خبره ختم کړه د سپ وجه د تاسو د جنگ په وجه باندې تاسو په خپل منځ کې د یو بل ته د بدو رد ویلو د وجنه د شب قدر اغه تعین او معلومواله الله جل شانه زمانه لري کو ختم کړ ګوره شب قدر څومره عظیم شیز د به چې معلوم به ډیره خبره وا په دې کې هم د الله جل شانه حکمت او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په سو جمانی ایره شو دا خبره چې دو مسلمانانو صحابه په خپل منځ کې یو بل سره تیزی خبرې کولی او یو بل سره چې د جنگ کو او یو بل ته خبرې کولی نو مسلمانان چې کلم په خپل منځ کې جنگ کوي اختلاف کوي او لانجی کوي نو شیطان
د تلاری اواریږي شیطان تلاری اواریږي او کافرانو يهودو او نصاراو او مشرکین تلاری اواریږي د مسلمانانو خلاف باغوي خپل میشن ډیر په تیزی سره چې دی چلی او مسلمانان به کمزوري کوي لکه نن سبا موږ تاسو د حالات په خپل سترګو باندې ګورو څوک راته بیانې نه څه قصې نه دي خپل په خپل سترګو باندې ګورو چې مسلمانان به اتفاق دي نو کافران په ډیر زړور راغلي ستاد فلسطین حالات وګوره 350 اسلامی هیوادونه دي چې دا غوي باچا مسلمان گورنر مسلمان وزیر اعظم مسلمان صدر مسلمان دا غوي ټوله کابینه دا مسلمانه ده خو فلسطین یو ورکوټه ملک را پاسېدلې دی غوي ته اسرائیل وای د عربو په منځ کې پروت دی د جزیره عرب په منځ کې اسرائیل یو ورکوټه قوت دی یو ورکوټه ملک دی یو لږ ځمکه دا او دا ځمکه ورته عربو ته دی سوالو کو چې زمونږ د پناه ځای نشته دی موږ ته د پناه د پاره د سرپنای د پاره ځمکه راکئ لږ ځای ورکه دوی به رو زیاتېدل او ځمکه به لاندې کوله عرب ویل زه خیر دی دوی دلته اوسېږي زمونږ امسایګان دي نو هغوی نن د پلاران جوړ شوي دي په فلسطین باندې حمله وکړه غزه مکمل د منځه ویوړه یو ښار د مسلمانانو خو داسې یو زړور مسلمان نشته چې دوی نه تپوس وکړي داسې یو عربي ځوان نشته چې دوی نه تپوس وکړي چې ای سوالګیرو یهودو تاسو ته خو موږ په سوال باندې دا ځای درکړی نن تاسو زموږ پلاران د کمې خوانه جوړ شئ نن تاسو په مسلمانانو باندې حملې ولې کوئ نو یهودو د دې بې اتفاقۍ نه د مسلمانانو دا فایده واغستله چې په مسلمانانو باندې حملې شروع کړلې او مسلمانان په خپلو کې اړم دي یو وی چې حنفي چې دی دا په ټولو کې مضبوط مسلمان دی بل مسلمان نه منما شافعین وی نه 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 شوافی چې دی دا صحیح مسلمانان دي احناف مسلمانان نه دي مالکین وی نه نه احناف او شافعین بخپل کار کوي موالک صحیح مسلمانان دي حنابلہ وی د امام احمد ابن حنبل سے په مذهب باندې چې نه 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 احناف به خپل کار کوي شوافی به خپل کار کوي او موالک به خپل کار کوي مالکین او په دنیا کې چې مضبوط مسلمانان دي دا امام احمد ابن حنبل په مذهب باندې دي علی حدیث وابین حضرات را پاسې د لغوی وی نه 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 دا ټول مذاهب والا شری دوی باطل دي او دوی چې صحیح مسلمانان نه دي او موږ صحیح مسلمانان روافض را پاسې د شیعاګان هغوی وی نه نه موږ صحیح مسلمانان یو اهل تشیع او اهل تسنن څومره چې دي دا ټول چې دي غیر مذهب دي مسلمانان نه دي دوی بخپل کار کوي د زمارونو بریلیان را پاسېدل هغوی وی صرف او صرف څوک چې بریلی دی نو دا سید رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشق دی او دا ټیک مسلمان دی دا صحیح په قرآن او په حدیث باندې روان دی دا ټیک د صحابه پسې روان دی دیوبندی را پاسېده او نه په دنیا کې چې څوک دیوبندی دی دا مسلمان دی او چې دیوبندیت نه خوښ دا مسلمان نه دی د قرنګي پنځپیران را پاسېدل هغه څوک چې عقیده د پنځپیریت سره برابر ده دا خالص مسلمان دی دا صفا مسلمان دی دا د صحابه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې روان دی دا د قرآن او د حدیث پسې روان دی او څوک شي د پنځپیریت نه معمولی مخوا دی خپای د پنځپیریت د کرلې نه بار کړه دا صحیح مسلمان نه دی دا که هر څوک دی نو زمارونو ډېرې پاټۍ نه راووتلې ډېرې خبرې راووتلې او ډېر خلک راووتل هر چا سره خپل خپل دلیل دی خو یې لکه چا دلیل به ټیکي بس کومه خبره چې ما ته قرآن کړې ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثو کړې ده او د صحابه او اجماع او د صحابه او عمل په هغې باندې راغلی دی بس د دې نه نورې خبرې منل نشته دی دا څلور امامان چې کوم دي دام د صحابه او شاګردان دي څوک بلا واسطه شاګرد دی څوک مع الواسطه شاګرد دی خدا ټول د صحابه او شاګردان دي دا فقه چې کوم راوته ده د قرآن او د حدیث نه او د صحابه او د اقوالو نه راوته ده دا د بل ځای نه راوته او دا یاد ساته چې صرف دا مذهبونه څلور نه دي دا خو په لزګونو مذاهب او امامانو امام اوزاعی صاحب شو سفیان ثوری صاحب شو داود ظاهری صاحب شو د قرنګ نور ډیر امامان دي مجتهدین واغوي دا څلور مذهبونه خو الله جل شانه مشهور کړل خلکو ردی خدمت او به خاص کر فقه حنفی چې دا فقه حنفی چې دا زمونږ استاد فقه دی به سیاست او حکومتونه وکړل ځکه د بنو عباس په وخت کې چې
دا فقه حنفي چې وا په دې باندې به هغوی فیصلې کولې. ځکه امام ابو یوسف صاحب چې دا قاضي القضات د هارون الرشید په وخت کې او دا د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګردو. به دغه حساب سره خلافت عثمانیه پاغي کې چې د ترکانو په خلافت کې فقه مکمل فقه حنفیه به چلیدله. دغه رنګ اوس په امارت اسلامی کې په افغانستان کې په ټول ملک کې چې د فقه حنفي چلیږي. نو دا فقه حنفي چې د دې څوم حکومت دی چې سل په سلو کې دې ته حکومت په لاس باندې ورځي، نو دا چان شوه. مسائل پکې ډېر راووتل، قضیې پکې ډېرې راووتلې، فیصلې پکې ډېرې راووتلې، فتوی پکې ډېرې راووتلې، چانې وشو. نو ځکه داسې مشهوره شوه. نور فقه شافعي، حنبلي، فقه مالکي، دا ټول فقه چې دی قابل قبول دي. که یو څوک د هغوی پسې خبرې وکړي او هغوی ته بې لارې خلک ووایي، نور مجتهدینو ته خپله دا سړی مسلمان نه پاتې کېږي. داسې به نه ویږي چې صرف او صرف فقه حنفي چې دا اسلام دی او امام شافعي صاحب والا فقه او د امام مالک رحمه الله فقه او د امام احمد بن حنبل رحمه الله فقه دا چې دي باطل دي، دي د ځان نه مسالې راایستې دي، نه ته کامل مسلمان نه ته مسلمان نه پاتې کېږي. ټول فقه چې دي د قدر او د احترام په نظر باندې به ورته ګوري، بلکې ځینې وخت کې داسې هم کېږي چې ستا په فقه کې څه مسله برابره رانغله، نو هغه به ته بیا نور د فقهاو اقوالو ته به رجوع کوي. په دې باندې مفتین حضرات پوهېږي، د هغوی په فتوو باندې به بیا ته فیصله ورکوي. زمونږ ستاسو په مذهب کې هم ډېرې داسې فتوې شته چې دا د امام مالک صاحب د مذهب نه موږ راغوستي دي، د هغوی په قول. او بیا خاص کر اوس وخت کې چې دنیا ترقي وکړله، دا نظامونه راووتل، دا د بینکونو نظامونه راووتل، د قرنګ آنلاین تجارت راووته، ملکی تجارت راووته، د کپنینو شیرز د ایسی راووتلې، د قرنګ دا د روپیو والا د کاغذونو نوټونه راووتل، د موبایل کاروبار په موبایل باندې کاروبار راووته، په کمپیوټر په نت باندې کاروبار راووته. نو دا د صحابو د وخت، د تابعینو د وخت او د اوس وخت سره د ځمکې او د اسمان فرق دی. اوس دنیالي حال سره دنیا ډیره ترقی کړې ده. نو اوس یو مولا صاحب په دې باندې نه خلاصېږي چې څوک دې تپوس وکړي چې دا کار جایز دی او که ناجایز دی، ورته وایي چې ناجایز دی. نه، ته به د ناجایزتوب د لاره د قرآن نه، د حدیث نه، د صحابو د مجتهدینو اقوال به پیش کې، ته به مطالعه کې، ته به سرچنګ کې، ته به ځان په تکلیف کیا چې نو بیا به خبرې ته ناجایز وي. که یو کار ته جایز وي، ته به ځي قرآن ته، حدیث ته به ځي، اجماع ته به ځي، د صحابو اقوالو ته به ځي، د مجتهدینو رحمه الله ټولو فقه ته به ځي، هغه به مطالعه کې به سړي ته وي چې دا کار جایز دی. نو اوس وخت کې مولا صرف په جوز او په لا یجوز باندې نه خلاصېږي، به سوچ کوي، فکر به کوي، تدبر به کوي، نوې نوې مسلې راوځي، صاحبه نوې نوې خبرې راوځي. ټیوب بیبي ورته وایي، دا نوې مسله راووته، نوې خبرې دي. د یو سړي تخم راواخلي، دا د زنانه رحم ته ورچوي په کمپیوټر باندې، په ماشین باندې. ایا دا ماشوم چې وشي دا به د چا نه، دا به د چای، دا به د مور نه، د دې پلار نه وي که نه وي؟ که دا تخم د پردي سړي دی، دا ماشوم چې دی حرام زاده دی که حلال زاده دی؟ که دا تخم د پردۍ ښځې دی او ستا ښځې ته یې واچو بچی دی وشو، دا به څه طریقې سره کېږي؟ دا نوې مسایل دي، دې ته علماو ته سوچ پکار دی. مفتیان به سوچ کوي، نو تدبر به کوي، دقت نظر به ساتي، جوور نظر به ساتي، بیا به وایي چې جایز او ناجایزه. ولې چې امت مسلمه دا په دلالت په ګمراهۍ کې چېرته اخته نه شي د یو عالم د فتوی د وجې نه. زما ورونو، همدې حساب سره تاسو څه سوچ کوئ چې دا کاغذي پیسې چې دي، دا خو نه د صحابو په رسول الله سلام په زمانه کې کاغذي پیسې نه وي. سوچ کوه، فکر کوه، زما خبرې واوره په غور سره، سړو ته هم ښځو ته هم، دا په غور سره واورئ. نن چې تاسو په دې کاغذي پیسو باندې کاروبار کوئ چې دا 10 روپۍ دی او دا 100 روپۍ دی او دا 1000 روپۍ دی، دا په دین کې نشته. ولې نشته؟ اوس راځئ، و خو جایز شولې، دا د دین حصه نه و، خو جایز شولې. د رسول الله سلام په وخت کې پیسې څه شی او سره زر، سپین زر، درهم او دنانیر. درهم به د سپینو زر روپۍ ته ویله او دینار دا به د سرو زر روپۍ ته ویل. دا د رسول الله سلام په وخت کې، د صحابو په وخت کې.
دا د ائمه مجتهدینو د امام ابو حنیفه رحمه الله، امام مالک رحمه الله، امام شافعی رحمه الله، امام احمد بن حنبل رحمه الله په وخت کې دغه د سرو زرو سپینو زرو روپۍ وي، کاروبار اسانو، دنیا رو راتله ترقی کوله، په سرو په سپینو زرو باندې لانجې جوړې شولې. یاره کاغذي نوټونه راووتل. دا به درته کله خپله موضوع وچېړم چې کاغذي نوټونه کله راووتل او کم ملک راوویستل او دا څنګه په دنیا کې د کاغذ ته دومره عزت میلاو شو چې د سرو د سپینو زرو خرید و فروخ هم په کاغذ باندې کېږي. خبرې ته هم سوچ ته ظاهري سوچ باندې دا یو کاغذ دی، یو وثیقه ده، یو ټاپه پې لګېدلې او څه لیکل پې شوي دي او د یو باچا صاحب تصویر دی پې. دې کې دا قوت او طاقت د کوم ځای نه راغی چې سره زر او سپین زر زه په دې کاغذ باندې اخلم؟ اصل شیز خو سره او سپین زر دي. دې کاغذ ته دومره طاقت د کوم ځای نه میلاو شو چې دا د سرو د سپینو زرو نه اوچت شو؟ نو دا خپله موضوع ده، دا به درته انشاءالله کله ویم. خو دې خبرې ته راځو چې اوس خو صحابه وخت تېر شوی دی، د ائمه مجتهدینو وخت تېر شوی. امام ابو حنیفه رحمه الله خو نشته چې ما ته فتوا راکوي چې دا د کاغذي نوټ باندې کاروبار جایز دی که ناجایز دی، بینک کې کاروبار جایز دی که ناجایز دی، شیر حصص ورته وایي د کپنو اغستل دا جایز دی که ناجایز دی، بیمه دا جایزه ده که ناجایزه ده، آنلاین تجارت جایز دی که ناجایز دی، بیع قبل القبض د هغه شیز خرڅول چې ستا لاس ته نه دي پریوتي. د دې په امریکا کې مثلا ته په پاکستان کې رنګ دی وکړو چې دغه سټیل مثلا دا سټیل دا لوښي دا ما واغستل په امریکا کې، تا سټیل لوښي واغستل په امریکا کې آنلاین دی واغستل، هغه د 10 منټه وروسته تا ته ګټه کوي، تا اخیستلي په $10 باندې هغه $1100 $1100 تر هغې بیع اوچته شوله. تا آنلاین حکم وکړو چې زه دا په $1100 باندې خرڅوم، 100 روپۍ تا ته ګټه پاتې شوله. هغه اسباب چې کوم په امریکا کې پراته دي او تا صرف ټلیفوني رابطه کړې ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا بیع قبل القبض. دغه شیز خرڅول نشته دی چې مالک په قبضه نه راغلی، قبضه او تا خپل لاس کې اغستی نه یا لکه دا خو نوې مسله راووتله، دا به څه چل کېږي؟ هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ستا کم مال ستا لاس ته لا راغلی نه دی، دا د دې نه مخکې نشي خرڅولی. هلته په امریکا کې د پاکستان افغانستان نه زه لګی مالونه اخلم او واپس یې خرڅوم، خو زما لاس ته نه دی راغلي. نو اوس دا جایز دي که ناجایز دي؟ که جایز دي د کومو لارو نه، د کومو اصولو د لارې نه جایز دي؟ که ناجایز دي نو د کومو فتوو نه، د کوم قرآن شریف د آیات نه، د کوم حدیث نه دا ناجایز دي؟ دا لارې به موږ ته اوس علما مفتیان حضرات دی به راده ښیي. د زمارونو ما خبره دا کوله چې اوس وخت کې علماو ته مضبوط نظر پکار دی د کافرانو خلاف، په تجارتي میدان کې، په سیاسی میدان کې. په سیاسی میدان کې کافران د مسلمانانو پسې لګېدلي دي. وجه دا ده چې نت دنیا کې عام شوی دی، هر څه کولاو دي. امریکا چې څه حکم کوي ډایرکټ پاکستان افغانستان ته رارسي. مخکې خو به خطونه او چټیګانې وي، د اوس کافر ستا په کور کې ناست دی، د موبایل په واسطه باندې، د نت په واسطه باندې، د ګوګل په واسطه باندې، د فیسبوک په واسطه باندې، د موبایل د کیمرې په واسطه باندې، ستا د لپټاپ د کیمرې په واسطه باندې، ستا د ټي وي، ستا د ډش په واسطه باندې. نو کافر ستا په کور کې ناست دی. نو دې دپاره مضبوط نظر علما مفتیانو حضراتو ته پکار دی. علما به تجارتي میدان نه پرېږدي، چلی به په اسلامي اصولو باندې. علما به سیاسی میدان نه پرېږدي، چلی به په اسلامي اصولو باندې. ځینې خلک وایي علماو ته په سیاست کې څه کار دی؟ زه وایم تا ګوګشتو شریف ته په سیاست کې څه کار پکار دی؟ تا ګیر خریلي او برید خریلي له په سیاست کې څه کار دی؟ دلیل ما ته راکا. ته ځان ته مسلمان وې، زم ځان ته مسلمان ویم، راځه زموږ ستا پیغمبر سیاست کړی دی، ته ولې یو عالم د سیاست نه بندې؟ دا تا ته کم قرآن کم حدیث جواز درکړی دی؟ راځه قرآن او حدیث را سره بیان کا. که شرط عالم ته په سیاست کې برخه او اجازت نه وه، بالکل به علما کینی. او که چېرته تا ته په سیاست کې د خبرو کولو حق نه، ته به میدان پرېږدې. راځئ چې سره کینو، معلومه به وي. داود علیه السلام څوک و؟ پیغمبر و، بادشاه و. هلکه بادشاهي سیاست دی که نه دی؟ سلیمان علیه السلام څوک و؟ پیغمبر و، عالم و، د عالمانو سرداری. پیغمبران څوک دي؟ د عالمانو استادان او سرداران. سلیمان علیه السلام دا د ټولې دنیا بادشاه تیر شوی دی، دا پیغمبر هم دی او سیاست هم کړی، څومره مضبوط سیاست یې کړی.
راځه ورپسې داسې ډېرو پیغمبرانو زموږ ستا رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره سیاسي امور چلولي دي، بادشاهانو ته خطونه لیږلي دي. دا سیاست نه شو، دا څه شی دی؟ نو اوس ته څنګه عالم د سیاست نه باندې عالم چې د سیاست معنا څه ده؟ یو خو اوسنی سیاست دی، دې ته وایي دوکه. جمهوریت، a government from the people to the people، د ستار جمهوریت دا معنا د دیموکراسي. a government from the people، داسې حکومت چې د خلکو د خوا نه به جوړېږي to the people، په دې خلکو باندې واپس به حکمرانی کوي. دا د خلکو د خوا نه دی، دا زما د الله نظام. a government from الله، د الله جل شانه د خوا نه دا حکومت دی. قرآن دا د الله جل شانه د خوا نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله جل شانه د خوا نه دی. to the people، او د الله جل شانه اډر دا په خلکو باندې ته چلے. د دې لپاره د پیغمبر ضرورت او الله جل شانه پیغمبر راولېږي شابه زما حکومت په خلکو باندې نافذ کا. پیغمبر به وفات کیږي د دنیا نه بزي، ټول عمر به پیغمبر ستاده پاره ژوندې نه. الله جل شانه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ستانه مخکې څوک مونږ همیشه نه دی پرېښی، ته به وفات کیږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو، اوس به څه کیږي؟ راځي خلافت راغی، خلافت راشده راغی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د راشدین خلفاء سردار دی، په اتفاق د امت مسلمه سره هغه سیاست کړی دی کنه دی؟ تپوس تاسو نه کوم، هغه سیاست پر چا پلارو کی. داسې سیاست دی چې نن بادشاہ دی، په سبا بله ورځ باندې څادرې په اوږه باندې اچولي دي، لوپټې په اوږه باندې اچولي دي، کپړۍ په اوږه باندې اچولې ده، بازار ته د مدینې منورې روان دی. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته په مخه باندې راغی، ورته وایي یا خلیفة رسول الله صلی الله علیه وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نائب او خلیفہ او داغه په منصب باندې ناسته، داغه د امور چلون کیا چرته رواني. وای زما کنه بچو ته رزق ګټما، او وای ته چې یو بچو ته رزق ګټي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د مسلمانانو خلیفہ، الته مسلمانان بستا ته عدالت ته ستا کور ته مسجد نبوي ته به فیصلې راوړي، فیصلې به څوک کوي؟ ته چې روان یو بچو ته رزق ګټي. وای نو زه به څه کوم؟ وای راځه. ور عمر رضی الله تعالی عنہ ته الله جل شانه داسې نظر ورکړی دی. نو رای واسطه مسلمانانو کې اعلان وکړ د خپل بادشاہ ته به مونږه تنخواه وټاکو، ځکه که دا خپلو بچو ته مزدوري کوي نو د بادشاهي سیاسي د مسلمانانو امور پاتې کیږي. جهاد ته به خلک څوک لیږي، د مسلمانانو په منځ کې به فیصلې څوک کوي، د ښځو حقوق به څوک بیانوي، د مور حق به څوک بیانوي، دا فیصلې به څوک کوي، دا سیاست به څوک چلی. ځکه بادشاہ خو په کاروبار کې د مدینې منورې په بازار کې گیر دی، نو تنخواه ورته مقرره کړله. دومره تنخواه چې ایله به پې د هغوی قوت لا یموت کېده، دومره تنخواه مقرره کړله چې ایله به پې د هغوی هغه روټۍ کېدله او د هغوی به پې سالن کېده، هم د عامو مسلمانانو عمره. ابوبکر صدیق تعالی عنہ څومره تنخواه مقرره کړه؟ دومره تنخواه د عامو مسلمانانو عمره. داسې نه ګیني چې د اوس وخت د بادشاهانو چې د سرو زرو او د سپینو زرو په ګاډو کې ګرځي. نه 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 نه، هغه څوک دی؟ هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی. نو دا سیاست چې کوي دا څوک دی؟ شابه کنه دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی. لکه دا عالم دی کنه دی؟ تاسو ته جواب راکړئ کنه، عالم کنه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې عالم نه نه څوک به عالمي. سیاست کړي دی کنه دی؟ کړي دی. بادشاہي کړي دا کنه دی؟ کړي دا. خلافت کړي کنه دی؟ کړي. او د ټول دنیا د مخلوق نه د پیغمبرانو علاوه د ټول دنیا د خلکو نه خسته بادشاہي کړي دا کنه دی؟ کړي. هغه نن هندوان ګاندھی چې کله په تخت باندې کېناسته نو هغه څه وایي؟ وایي ای هندوانو، وایي ای زما د مذهب مشرانو او کشرانو. ګاندھی چې کله بادشاہي ته کېناسته وایي بادشاہي به چلو د هندوستان د چا په طریقه؟ وایي زه درته حریرچند او لالچند دا د دوی مذهبي مشرانو د هندوانو، وایي د دوی فیصلې او د دوی عدل او انصاف او د دوی مثالونه نشم درکولی. زه به درته د یو دوو کسانو مثال در کوم چې هغې ته ویلی شي د مسلمانانو
مشران او لیډران ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او عمر رضی الله تعالی عنہ و موږ به دا غوی په قدم باندې قدم یګدو هندستان به ترقی کوي. نن هندستان ترقی وکړه کنه وای ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا اندو لګی د مسلمانانو بادشاہ د کافرانو بادشاہ د مسلمانانو د بادشاہ مثال ورکي. وای زبد ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په شان عجز انکساری خاکساری انصاف په ځان کې پیدا کوم تب په ځان کې د عمر رضی الله تعالی عنہ په شان انصاف خاکساری عدل او انصاف پیدا کینو هندستان به ترقی کوي. اغوی زمو استاد بادشاہانو د لیډرانو هغه فلسفه راټینګ کړه قانون راټینګ دا غوی د عدل او انصاف باندې وچلیدل. وګوره نن دنیا عظیم طاقت ده مو تخپل مشران پرې خدل ما د دنیا نن پاتې طاقت دی. د دې مثالونه کافرانو مور کوي. راځي عمر رضی الله تعالی عنہ تراشي د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه بغیر د اوټ نه عمر رضی الله تعالی عنہ رستو بادشاہ شو. کله چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وفات کیږي نو عمر رضی الله تعالی عنہ ته بادشاہي حواله کړله. تب زمانه رسته بادشاہي او ورته وي اے د رسول الله صلی الله علیه وسلم اول خلیفہ دا بار زما په وګو باندې ما چا نور صحابه شته د بدر صحابه موجود دي د احد صحابه موجود دي د قرنګ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تر بچشته ما ته د بوج مر په وګو کو نه 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 وستان رستو زبل داسې مستحق نه ګورم چې هغه د مسلمانانو خلافت کې د مسلمانانو مشریو کې د مسلمانانو سیاسی امور مخه ته وجلې. نو بادشاہي چاته ورکړه خلافت چاته ورک عمر رضی الله تعالی عنہ ته او د دې تایید د حدیث شریف نم کیږي. دا معمولی خلق خو نو په حدیثو شریفو کې د خلافت راشده باقاعده ذکر راغلی د دې د کلونو ذکر پکې راغلی دی چې 3 ورشا 15 ورش کاله با دا به خلافت راشده دا به چلیږي. نو بغیر د اوټ نه عمر رضی الله تعالی عنہ بادشاہ شو مسلمانانو ور سره ټول بیعت وکړو. نو عمر رضی الله تعالی عنہ چې دی دا خلک سختو په اسلامی امورو کې بالکل پچا کې کړیچ نه معنا او دومره سخت دی چې الله جل شانه ورته فاروق لقب ورکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم په خله مبارک باندې ایمان چې راوړو مسلمانانو ته وی ولې دلته ناس استه د دې دار ارقم کې د صفا د غونډې د پاسه یو کورو او کعبه شریفه ته ولې نه کوزيږي مکه مکرمه ته بیت الله ته خپل عبادت وکي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي گزاره کوا اسلام چې د لخکاره شوی نه دي مسلمانان کم دي نه وای زمانه د الله په ذات قسم اے رسول الله سلام ګور ایمان راول ناس نه دی ولاړ دی صرف کلمه شهادت ویل ناس نه دی دمه نه کړي ولاړ دی او دا خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شریکي ورته وای ما ایمان راولې د الله رسوله د الله په ذات قسم چې دا دین با مخکېږي دې ته الله ترقی ور کوي موږ په حق او کافران په نه حق دي راځه مسلمانان ما سره کوز کا ز پوي شو مسلمانان پوي شا نو مسلمانانو یو ډله د مسکینانو د ځان سره کړله حمزه رضی الله عنه چپ لخت روان دي مسلمانانو ډلې عمر رضی الله تعالی عنه خي لخت روان دي اول ځل په مکه مکرمه کې منځونه وکړل دا د عمر رضی الله تعالی عنه د اسلام د خاطره داسې پهلوان سره دي اسلام ته ترقی ور کړی دا داسې مسلمان دی چې کله ایمان راوړو نو په مشکات شریف کې حدیث دی چې پرشتو یو بل ته مبارکي ورکړه مبارک مبارک د څه شي مبارکي عمر رضی الله تعالی عنہ په ځمکه کې ایمان راوړو داسې پهلوان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اے عمر رضی الله تعالی عنہ ته چې په کوم لار باندې رواني نو شیطان هغه لار پریدي په بل لار باندې زی او د عمر رضی الله تعالی عنہ په وخت کې با شیطانان مدینه منوره او د علاقو ته نشورات لې او عمر رضی الله تعالی عنہ ګرځي را ګرځي مونږ دلته نشو ګرځې دي داغه خبرې مونږ نشو اورې دي داغه دومره رعب دي چې هغه په علاقه کې مونږ پاتې کېدې نشو لیو ازمری لیو با په چیلنګو په ګډورو باندې حمله نه کوله ولی عمر رضی الله تعالی عنہ کې خپل انصاف دی. نو دا عمر رضی الله تعالی عنہ چې بچا کیږي دا عالم دی کنه دی تاسو ته وای کنه عالم دی کنه دا سي عالم دی چې الله جل شانه داغه په باره کې په قران عظیم الشان کې آیاتونه نازل کړي دي چې د عمر رضی الله تعالی عنہ په صلی الله جل شانه ته بالکل قبول ده ټیک فیصله کړي ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځینو فیصلو کې د عمر رضی الله تعالی عنہ فیصله خوخه کړي ده. زمارونو داسې سره
دا چې کله بادشاہي ته کېناست په منبر باندې کېناست نو چې کېناست اول الفاظ یې دا دي اللهم انی شدید فلینی الله زه ډېر سخت یم سخت الله مالک مسلمانانو ته نرم کا اللهم انی ضعیف فقوینی الله زه کمزور یم ما قوي که مضبوط می کا الله د مسلمانانو د پاره چې بادشاہي خسته بادشاہي ورته وچلوم او اللهم انی بخیل فسخنی یا الله زه بخیل ما مال می خوښ دی او دا سیو که الله جل شانه چې ما سخی کا زما لاس د مسلمانانو د پاره پراخه کا دا سینه چې پیسې ز خپل جمع کوم او مسلمانانو ته نه ورکوم دې ته اوس عدل او انصاف وای دې ته اوس مسلمانی وای د عمر رضی الله تعالی عنہ په وخت کې د عمر رضی الله عنہ شاتو ته ضرورت شو تاریخ الخلفاء وګوره حدیث دی عمر رضی الله تعالی عنہ شاتو ضرورت شو څه تکلیف ورته پیښ شوی حکیم ورته ویل شاتو خورا سوچ چې په بیت المال کې شات پراتو پټاپ کو کې حکیم صاحب ورته وی ورشه بیت المال نه شات راوړه نه شم راوړې ولی دا د مسلمانانو د عمر تعالی عنہ خو نه دي خو بادشاہ دی او نن سبا بادشاہان ستاسو ټول ملک واکداران ځان غني خپل ځان چې څه کوي هغه به کوي که بجلی د بادشاہ په اختیار کې دا که ګیس ته د بادشاہ په اختیار کې دی هر څه د بادشاہ په اختیار کې دي نه عمر رضی الله تعالی عنہ دومره عدل او انصاف کوي چې شات پراته دي صحابه با د عمر تعالی عنہ نه شات منه کړي وي تاسو ته ویم یو کاسه یو ګلاس شات یو کیلو نیمه کیلو شات نه منه کول خو عمر رضی الله تعالی عنہ خپل الله ته ګوري خپل رسول ته ګوري خپل قران ته ګوري د رسول الله سلام شاګرد دی د رسول الله سلام د حدیثونه چل یاد کړي دی چې نه 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 دا د ټولو مسلمانانو شریک دی په بیت المال کې د عمر تعالی عنہ په کې عیسی نشتا دا کار زنه کوم حکیم ته وای نشم کوله لاړ منبر باندې کې ناست اے مسلمانانو حمد او ثنا ویلا استاسو امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنہ دویم خلیفہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سخر دا بیمار دی هغه حکیم صاحب ورته شات خوتلی شهد او دا ماته پکار دی ایا استاسو ټول مسلمانانو د حاضرینو دا خو خشتا چې زر دینه کیلو نیمه کیلو د وخت ضرورت شات واخلم مسلمانان ورته سوی په جړا شو ورته اے عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین د اسلام د پاره تاسو مر قربانین ورکړي څه ولې دا تاسو کې تا ته خود هر څه اجازه دی وای نه 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 دا زما مال نه دی دا ول الله مال له استاسو د استاسو نه تاسو کوم را کوي او درکو درتا دې ته عدل او انصاف وای زمارت اسلامی والا ته ما چې د عمر رضی الله تعالی عنہ په شان عدل او انصاف هم نه راوسته داغه په قدم باندې قدم نه یې ځان تبع امارت اسلامی نه وای عمر رضی الله تعالی عنہ به ار یو گورنر نه تاسو کاو د امارت اسلامی مشرانو ته ویل عمر تعالی عنہ به گورنرانو نه هر میش دو میاشتې بعد درې میاشتې بعد راوند به پکاو جاسوسان به پس لګولیو چې شام گورنر سکی د یمن گورنر سکی د عراق گورنر سکی دا تپوس به کاو لیست به برابر آو یو گورنر بچی چې دی داغه نه د مسلمان بچی مقابله په منډه کې غټلې و نو د مسلمان بچی والیو غالبا دا د مصر گورنرو رای واسطه چې رای واسطه داغه بچی مراوز گورنر مراوز خط پسولی گوي د خط لیدل ستا حاضری غوالم بل خبره نشته رای واسطه دردا بچی د خلکو په منځ کې سملاو یو صحابي فرمای وای مونږ د شروع نویل چې سیم له داسي وای چې زمونږ لونه پیښ شي خو چې کله د پکوړو باندې وال شروع کړل مونږ ول کاش کې چې وسی پریدي ورته وای تا د پلان کې مسلمان بچی والے دی ته د گورنر بچی راشه نندي پدی دیږي کې د عمر تعالی عنہ په دربار کې داسې بی عزت کوم چې تا الته یو مسلمان والے دی ته د گورنر بچی د گورنر د پلار د گورنرۍ نه دی غلطه پیدا غستې مسلمان ته تکلیف ورکړي دي ډیر گورنران به معزوله کړل څنګه چې کې ناست داس دې ته اوس انصاف وای نو د مسلمانانو د فوج مشر چې دا خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ جلیل القدر صحابي دی متاسب بار بار اوریدل پهلوان صحابي دی چې څنګه کیناس اول حکم دا وکړه وای ما خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ معزوله ک هغه ته چټي ورسېدل سوچ کوا چې څنګه ولیدل بالکل زبوي د مسلمانانو یو عام سپاهي موس بم جهاد کوم بس معزوله شو مشر څوک ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ سوچ کوي فکر کوي ابو عبیده ابن جراح تعالی عنہ چې کله مشر کو نه وخت وای چې
د خپل رور د مسلمانانو د دې فوج مشر ته چیف کمانډر چیف اف آرمی سټاف د ټول مسلمانانو د آرمی د فوج د صحابه د فوجونو مشر دا څوک ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ به شهید شي خو یو وبای بیماری باندې شهید شي وچ درنګ نه تک سپین لوړ سړی دی په ټولو جنگونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حصہ غسته ده په غشو وشتلو کې ډیر تکړو اسوریدو کې ډیر تکړو لوړ صحابي دی خو وچ دی وچ چګیډه وا او داسې وچ مخې دی تک سپین مخې دی زیړواله پکې لګو ولی عبادت به ډیر کو لګوي په ځان تیروله نو عمر رضی الله تعالی عنہ څه چلو کو وای شابه و زو ورزمو د خپل مسلمانانو د فوج مشر سره روټي خورما ورغه داغه خیمه ته چې کله ور داخل شو اوس مخکنه خبر ورکړه چې زدي ملمه عمر رضی الله تعالی عنہ دی ګوره سبا ملمه د خط ور لګلې دي وای راضی دی را دي شي نه هغه چرته ګلان شیندلی دي نه چرته نوکران عمر رضی الله تعالی عنہ ته ودرولې دي دا ز خپل بادشاہانو ته هم خاص کر امارت اسلامی ته چې بادشاہي مونږه داسې کو نو بیا ور مسلمانانو زړونه غټو بادشاہي به داسې کو بیا مونږه خپل بادشاہي ته نوم ورکو امارت اسلامی کدا شیزونه پکې نه نوم به خوا کو نو دا قرانګي عمر رضی الله تعالی عنہ دا غمل مدي ساده ورغه نه ګلان شته دی او نه چغشته او نو ورته ډزي کیږي نو ورته صحابه په کتارونو باندې ولار دي نه ماشومان ولار دي نو خوشبویان او سپریګان شته نه قالینونه غوړېدلې دي او نو خان او چیلنګي او ګډوري او غاګان ذبح کیږي قسم په الله یو ساده نظام دی خو الله جل شانه ته خوخ دی دومره خوخ دی چې الله جل شانه فرمای رضی الله عنهم الله جل شانه دغه خلق صحابه ناراضی دي وردو عنه او دا صحابه د الله جل شانه ناراضی دي الله پیدا فیصله وکړه ورغه ورته وای زمارور یا اخي زستا ملمایما مسلمانانو بادشاہ عمر رضی الله تعالی عنہ ملمه دي معمولی ملمه نه دي سمره رعب سمره دباو سمره عزت سمره دبدبا سمره بخون کوي دا زمانہ چې هغه څوک چې داغه په باره کې الله جل شانو آیاتونه نازل کړي نن د ابو عبیده ابن جراح د مسلمانانو د لخر د مشر ملمه دي یو خیمه و پاغي کې دواړه کېناستل د روټي وخت شو عمر رضی الله تعالی عنہ ته روټي راوړله دسترخوان غړید اول اوبر اغلی په جامونو کې او به چې راځي سر راځي د ګډوري غوخه راځي نارورا سرکړی راځي کباب راځي نه د غوخه راځي نه د چیلنګي غوخه راځي نارورا د ګډوري غوخه راځي نه اخر د څه غوخه د مرغانو د ملزانو نه داسې شي راځي چې تاسو به حیران پاتې شئ سړه روټي راځي او د درې او څلورو پنځو ورځو او چکله کړه مونږ تاسو شي په کباله نه باندې خرڅو قسم په الله چې دا روټي راغله دسترخوان غوړېدلې دي او به پرتی دي او چې د څلور ورځو روټي دا د عمر رضی الله تعالی عنہ مخ ته کې خدل شاه او د مسلمانانو د فوج مشر ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ تشریف فرما دی ملمسته تیار کړی دا عمر رضی الله تعالی عنہ دا سیا خو دی دروازې ته ګوري په خیمه کې چې اوس بسوک یو څه غوخه راوړي د زیتونو تیل براوړي څه سالن براوړي یو څه خو براوړي چې دا روټي به ور سره خورو دا د مسلمانانو د فوج مشر ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ څوکړل او براغله یو چې روټي راغلی دا ورته یا ابا عبیده اے د مسلمانانو د فوج مشر اے ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ دا سچلې او بل راوړلې او چې روټي دی راوړله نور سره راوړلې کنه ورته وای اے عمر رضی الله تعالی عنہ د الله په ذات باندې می قسمی چې کوم ورځ نه د مسلمانانو د فوج مشر مزما دا خوراک کدا سوچ کا وا او چې روټي هغه په بو کې ځان ته داسې کیده اے عمر رضی الله تعالی عنہ نو دا بلګ وخبات پستشي ته به مخره زه به مخرما پوګه باندې ټپي ورته وای و دې غټلا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په لار رواني د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار باندې رواني ای زمارورا لا سی ورک ورته وي ته زماروري چاره مسلمانانو د فوج مشر دی اڅه خوراک کوي نو هغه حکومت به خرچو کی چې پاغي کې د فوج مشر څه شي خوري و چا روټي د 15 ورځې روټي په بو کې پسته یو خوري نو په دې روټي به څه خرچ راشي 15 کلداري خرچه پی راځي د وس وخت مطابق ځکه سړه روټي یو ټوکړه او ابو باندې خو خرچه نه راځي نو 15 کلداري د مسلمانانو د فوج د مشر پر روټي باندې راغله او د مسلمانانو خلیفہ عمر رضی الله تعالی عنہ ملمده او مکه شي ورته کې خو زویم چې د اسلامی حکومت داوی خو وکاو او حقم دی چې وای کو
خو دغه رنګ نظام هم راولو. د ولسوال نه به تپوس کوو چې رشوت یې اخیستی که نه دی اخیستی، هغه پسې به سیډي لګو چې دا رشوت د علاقې خلک دي خوشحاله دي که خوشحاله نه دي، کم ملک صاحب کم خان صاحب ورته رشوت ورکړی دی. د دوه مسلمانانو په منځ کې په ځمکې لانجه ده، دا مسلمانان به پټ ګړو چې دی ولسوال صاحب درنه د رشوت مطالبه کړې ده که نه ده کړې. د گورنر صاحب پسې به خلک لګو، د قماندان صاحب پسې به خلک لګو. عمر رضی الله تعالی عنہ به د شپې ګرځېده. چا ورته ویل ولې ګرځې؟ وایي ساده سړیا، وایي که ونه ګرځم او کوم مسلمان ته تکلیف پیښ شي او د قیامت په ورځ باندې ما د ګریوان نه راونیسي چې ته څنګه د مسلمانانو بادشاه وي او ما نه الله تپوس وکړي چې ستا په خلافت او بادشاهي کې چې ته د مسلمانانو مشر وې، تا به خوبونه کول دي ښځې ته ولې د شپې تکلیف و، دې سړي ته ولې تکلیف و، دا زنانه ولې وږې وه، دا سړی ولې وږې و، دا پلانکې ولې راپاسېد پلانکې قتل که، د دې پلانکې د کور نه غلا ولې وشوه، د دې تپوس به د عمر رضی الله تعالی عنه نه کېږي. خوب مې نشته. دا خو یې لا پرېږده که په عراق د فرات او د دجلې د سیند په غاړه باندې یو چیلنګۍ د تندې نه مړه شوله، وایي د دې تپوس به هم د عمر رضی الله تعالی عنه نه کېږي. خپل کوشش یې کړی، خپل وس یې کړې ده، نو الله جل شانه ته سپینې سترګې ورغلې، الله جل شانه ته صفا ورغلی دی. دغه عمر رضی الله تعالی عنه چې کله وفات شو چې دومره عدل او انصاف یې کړی دی، قسم په الله چې کله وفات شو نو 10 یا 12 کاله بعد یو صحابي ته خوب کې ورځي و ای عمر رضی الله تعالی عنه ولې ډېر وروسته خوب کې رالی او داسې دا خپل دا تندی مبارک نه دی، دې باندې دا ګوته راښکله او دا ګوته چې داسې کړه خولې ترې روانې دي. ورته ای عمر رضی الله تعالی عنه څه چلو شو؟ وی الان فرغت من الحساب، الان فرغت من الحساب، اوس د الله جل شانه حساب کتاب نه فارغ شوم 12 کاله بعد. الله جل شانه را سره وی 12 کاله حساب کتاب وکړو او نن دا د فارغ شوم تا ته خوب کې راغلم. هغه سره دومره حساب کیږي نو موت تا سره بچ کیږي. د مسلمانانو گورنر ته ویم، ولسوال ته ویم، مجستریټ ته ویم، د فوج مشر ته ویم، گورنرانو ته ویم چې عمل به پس کوو د عمر رضی الله تعالی عنہ په طریقو باندې، د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په طریقو باندې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې. الله جل شانه ول ما ته تاسو ته زو خبر باندې عمل کولو توفیق نصیب کی. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.